او تاسو چې کوم د سپورټ کوم په نور علاقو کې موږ سره الحمدلله په تحصیل صوابی کې ما چې کوم وزټس کړی دي سلیم خان ته مانیرای ته صوابی ته کډې زیدا ټنټوي یوسفې او جنډا بوکو دغه شان چې کوم د موږ د کته دغه چې د مرغوز هلته چې کوم زموږ وزټ شي ډېر ښکلی ریسپانس راغلی دی ډېر ښکلی چې کوم دی نو هغوی موږ سره د حمایت یقین کړی دی مشران هم کړی دی کشران هم کړی دی نن هم چې کوم دی په زیده بازار کې زه ګرځېدم زه عامو خلکو سره ملاو شم او هغوی ډېر ښکلی ریسپانس ماته راکړ زه یو عام ورکر یم مقابله کې ماته ټول جاګیرداران دي سرمایه‌داران دي زما عامې طبقې سره تعلق دی زه د دې کلي چې کوم دی د عامو خلکو نه یم نو ماته د عام سړي احساس دی ډېر جاګیرداران دي مقابله کې خو هغوی ته د عام سړي احساس نشته دی ځکه چې هغوی په بره دي هغوی غټ دي نو هغوی سره د عام ولس احساس دومره نشي کېدی څومره چې ماته دی ماته ستاسو د تکلیف پته ده ماته د دې مهنګایۍ پته ده ماته د دې لوډ شیډینګ پته ده ماته د دې بېروزګارۍ پته ده ماته په لارې کوڅو کې د صفایي چې کوم حالت دی د هغې پته ده نو د هر یو څیز درته خبر یم زه به ستاسو لپاره کار کوم زه به ستاسو د فلاح لپاره کار کوم زه به د ورځ په آخرت باندې ستاسو د یوې یوې پیسې ذمهوار یم څنګه چې ما مخکې ویلي زه خپله تنخوا کور ته نه وړم هم په دې دغه چې د تحصیل صوابی او ویلیج کونسلز کې چې کوم غریب خلک دي هغه په هغې باندې تقسیمېږي زه به د کرپشن نه ځان ساتم دا زما تاسو سره وعده ده زمونږ چې کوم مشران دي د قومي وطن پارټۍ په هغې کې جناب جلدي چیرمین زمونږ مسعود جبار خان ایکس تحصیل ناظم دی د هغې هم څه پلینز وو په تېر شوي ګورنمنټ کې هغې چې کله ایکس تحصیل ناظم وو نو هغه پاتې شوي وو هغه پروګرام انشاءالله موږ مخکې بوځو دا پلین چې موږ هم جوړ کړی دی او دا ماډل تحصیل چې موږ د تحصیل صوابی نه جوړو نو په دې کې هم چې کوم دی ما سره جناب مسعود جبار خان زمونږ ضلعي جنرال سیکرټري شاهد خان جمیل مرغوز صاحب افتخار خان او زمونږ صوبایي قائد جناب سکندر آیت خان شیرپاو صاحب چې کوم پروینشل چیرمین دی د هغې ټولو موږ ته په دې کې ایډوایس دی په هغې کې چې کوم دی موږ سره هغې کار کړی دی او دې لپاره موږ یو جامع منصوبه جوړه کړې ده نو انشاءالله وخت تنګ دی زه به تا ووایم چې نن صرف د الیکشن د آفس افتتاح را کار اوس شروع شو تاسو موږ سره راپاسئ تاسو موږ سره ګرځئ په تحصیل کې صرف دلته نه په کلي کې هر ځای ته ځان رسوئ موږ به ووټ غواړو او انشاءالله چې دا الیکشن به ښه په بھاري اکثریت سره موږ ګټو د دې نه پس زه شاطب ته ورکوم چې هغوی زموږ مشر او خوږ دروند مشر راوغواړي